چې ته په ژوند کې مې دا سوچ کړی دی څه په علاقې کې بازار کې مارکیټ کې چهل پهل شروع وي خلک څي رڅي څوک په خپلو سوداوانو کې مصروف وي کاروباري خلک په خپل کاروبار کې مصروف وي ماشومان سکولو ته ځي کوم معلم دی هغه سکولو کې ټیچینګ کوي وړکو ته سبق ښیي یا همدې سره سره هغه غریبانان څه هغوی روزګار یا لیړه دی یا تنور دی یا بل دی هغه سبې راوځي هغه خپل کار کې مصروف وي او هغه سره سره کاروباري طبقه وي یا نور کوم خلک وي هغه په خپلو کارو کې مصروف وي او دې سره سره زموږ کور کې میاندې په خپلو کورو کې مصروفې وي خویندې او زنانه څوک به خپلو منځو کې ګپ لګوي څوک خپلو منځو کې خبرې به کوي څوک به د کور والا خواری کوي آیا چې ته په ژوند کې مې دا سوچ کړی دی چې دا شیان څه کله په علاقې کې روان وي څومره خوند کوي کاروباري سړی خپله ګټه کوي خپل روزګار کوي ماشوم سبق زده کوي پړی کوي څه زده کوي ورځ په ورځ استاد سړی خپل کوم نالج دی یا کوم علم دی هغه بچیو ته منتقل کوي څه کله علاقې کې دا شی ماحول روان وي څومره خوند کوي یعنی دغه علاقې کوم جوانان دي یا کوم ماشومان دي هغه ورځ په ورځ څه کله تعلیم حاصلوي هغه بشعوره جوړېږي هغه تعلیم یافته جوړېږي یا همداسې روډ دی په دغه باندې په کروړو مو بزنس کیږي سامانونه راځي نور شیان راځي څومره خوند کوي خو اچانک دا حالات باندې یو داسې حالات حاوي شي څه عامه جنګ شروع شي جګړې شروع شي میزایل شروع شي غټې اسلحې شروع شي چهل پهل ختم شي سکولونه بند شي کلیجونه بند شي یونیورسټۍ بند شي او هغه سره سره انټرنیټ بند شي روزګار بند شي دا شیان څه کله شروع شي دا د یوې علاقې یا د یوې علاقې خلکو بربادۍ سبب جوړېږي ویلې څه هغه ماشوم څه هغه به ورځو کې 15 ټکي زده کوله هغه به اوس 15 ټکي به ویروي ویلې څه هغه ذهن کې به جنګ وي یا هغه کاروباري سړی څه هغه به کاروبار کولو څه به ګټلو هغه به اوس په لکونو نقصان کوي یا هغه استادان څه هغوی ذهن کې به څه وه وړکو ته به منتقل کوله هغه به اوس په ځای کې ني او دا معاشرې کې څه ډول خلک وي دا به ټول لاندې راځي او دغو کې به څه کېږي هغه خویندې میندې چې خپلو منځو کې به ګپ لګوله خوارۍ به یې کولې هغه خویندې میندې به اوس متاثرې کېږي چا به ورور مړ کېږي چا به زوی مړ کېږي چا به یو څوک مړ کېږي یعنې هغه کسان چې هغوی باندې به زندګۍ کې مچ نه وي ناست یا به دون باندې مچ نه پرېږدی هغه کسان به دفاع په راځي یا کورو کې به ناست وي پوسه به په ګولۍ راځي مړ کېږي به جنګ یو داسې شی دی چې هغه کې همیشه دپاره بېګناه خلک مړ کېږي جنګ کې اوسه پورې مو نه دي لیدلي چې هغه کوم مجرم دی هغه کې مړ شي ویلې چې د تا کورو کې چې کوم خلک ناست دي کومې خویندې میندې دا ناستې دي دا بېګناه دي په دې باندې کله څه ګولۍ راځي دا مړ کېږي دا د بېګناه خلک دي جنګ کې هغه کس کته یې نه مړ کېږي چې هغه مرچې کې وي یا هغه کسان چې هغه علاقې کې شر جوړوي فساد جوړوي هغه خلک ورغلو کوي هغه خلک جذبات سره گیم کوي راپڅوي د یو بل په خلاف هغوی ته څوک نه یایي اصل کې صحیح اصل مجرم هغه دی چې څوک جنګ ښیي یا خلک یا جوانان جنګ طرف ته بیایي د دغه د وجې کورو کې خویندې وریارې کېږي میندې بورې کېږي یا بچي یتیمان کېږي نو داسې حالات کله راځي نو هغه د یوې معاشرې زوال سبب جوړېږي هغه کې بیا یتیمان یا جوړېږي هغه کې بیا نشایان یا جوړېږي خلک ویلې چې اکثر جنګونه چې کله ختمېږي نو هغه نشایان خلک ډېر زیات پیدا کوي روزګار ختمېږي تعلیم ختمېږي دغه شیان ختمېږي تېر شو څو ورځې مخکې چې کوم جنګ وشولو هغه کې د کرمې د کروړو نقصان وشو روزګار خراب شو په درجنو کسان مړه شول شهیدان شول او څه زخمیان شول هغه کس هغه بېګا ټیک ټاک سره خپل خواری به کولو خپل روزګار به کولو چهل پهل به کولو هغه نن زخمی دی هغه معذور شو یا هغه جوان چې هغه به بېګا ګپ شپ به لګولو تللو به ملګرو سره به خوشحال ناست و یا به تعلیم کولو هغه نن سبا د خاورو لاندې بندیوان شوي دي مړه شول شهیدان شول د دغه ذمهوار به څوک وي که جنګ کې څه ګټه وی نو اوسه پورې به ټولو نه زیاته ګټه کورمیوالو کړې وه په جنګ کې څه ګټه وی اوسه پورې به د دې کپونه اوس کورمیوالو سره وه ډېره کورمه به اوس چیچې ته لاړه خو جنګ کې نقصان دی مخکې نقصان اوس نقصان دی بهترین وخت تېرېدلو دلته جنګ وشولو
بازار جوړ شولو، کورونه وسپاله، کلي وسپاله، خلک یتیمان شوله، په زرهاوو کسان مړه شول. چاته څه میلاو شول؟ خو داسې هم څه هغه کسان څه هغوی د دین ټیکې اخیستي دي، هغه یو بل باندې پیتپوانې لګوي. هغوی ته داسې پکار دی څه بس ما جنګ بدر غونډه کې او جنګ احد غونډه کې تورې راواخلو چې د یوې سارا ته وزوی، بس هلته بیا د زور د زورورو دی. کوم کس یې څه دا مجرم دی څه دی، یو بل نه سرونه وایي که څه کوئ. خو دا شی دغو اقداماتو د وجې ته تاسې علاقې کې ټول بېګناه خلک مړ کېږي، بېګناه ښځې مړ کېږي، بېګناه بچي مړ کېږي. اوس نن سبا دور کې د تا روډ د وجې څومره نقصان وشو، د تا انټرنیټ نشته څومره نقصان وشو. نن سبا هر څه ای کامرس ته راغلي دي، هر څه آنلاین شوي دي. انټرنیټ د نشته څومره خلک په عذاب دي. یا د تا حقوق وکسه، د تا روډ نشته، د تا بجلی نشته، د تا نور څه نشته. موږ څه احتجاجونه کوو هغو پیتپوانو دپاره یا هغو شرانګیز نارو پاره، په کار د دغو شیانو نیوکو که نه، کار د شخصو نیمېل که نه کیني چې خپل کوم پرابلم دی هغه آیډنټیفای کړي، هغوی باندې خبره وکړي، هغه مخته بوځي. خو نه یې کوي. هغه وجه دا دی څه کورمې کې خلکو کې شعور ډېر کم دی. هسې تعلیم یافته نامه په پرته دی، خو تعلیم یافته دومره خلک نه دي. حکوم دی هغه د خپل کردار ادا کوي. دا څو خبرې ما ضروري ګڼلې ستاسو ته مخته کړو. جوانانو ته سوال کوو څه پلیز دغه یو بل د مذهب ټکي پرېږدئ. څوک دوش کې څه ونه وي بیا چور پڅولي وي، بیا جګړې بیا مرچو ته خبره ځي، بیا هغه نه وجې کورونه ړنګېږي یو څه بل څه. دا پرېږدئ، بلکې کار مې تعمیر دپاره سوچ وکړئ، تعمیري سوچ وکړئ. خپلو حقوقو دپاره آواز اوچت کړئ، خپلو حقوقو دپاره احتجاج وکړئ. هغه شرپسند خلک چې هغه څوک پېښورو کې ناست دی، څوک ایبټ آبادو کې ناست دی، یا څوک یوه ځای نه غږېږي، څوک بل ځای نه غږېږي، دغو خبرې مه منئ. دا تاسې طبقه‌ایي لکه څنګه یې تباه کړي وو. مثالونه یې شته دي، تاریخ پړاو کړئ. که چاته نه وي پته زه به یې ورته وښیم. ټوله بربادي ده. دا یو څو خبرې چې تاسو ته مې وړاندې کړلې، ما ته اجازه راکړئ.